او کلام یې کړی دی خبرې کړې دي وایي چې د تنګي هغه مفتي وایي چې ابن تیمیه داسې او د تنګي مفتي وایي چې ابن تیمیه داسې او دا خو اهل کلام دی او اهل کلام قول له بالکل اعتبار نشته دا په زمرو د علماو کې چا داخل کړي نو دوه درې خبرې دي کو چاته د کلام د وی د کلام د پیریډ شروع کړي نو که په اعتبار د اهل کلام سره ته خبره کې نو بیا خیر دی هغه ستا خپل رایې د زمونږ په نیز باندې دا صرف حدثنا او قال چې کوي ته خو به بې دلیله خبره کې او جمع جوامع کې او عطار کې او محلي کې او شرح المهذب کې ابن نووي دا خبره نقل کی چې ظاهریان اهل الظواهر دا اهل الفتوا او اهل الاجماع دی او کنه دي نو اجماع کې اختلاف دی او په فتوا کې اتفاق دی چې د اهل الفتوا نه دی راغلي ښه اجماع کې اختلاف دی چې دیو کنه او په فتوا کې اختلاف دی چې د علما نه دي د اهل فتوا نه دی راغلي ما خو ته وی چې اهل الكلام او متکلمین خو به علماوي قول به پکې وي دا خو د ظواهر دا خو په زمرې د علماو کې دي نو او کله د علماو نستاس بل څه کسوټي مرادي بل څه کسوټي پیدا نه علم دې مراد وي تحقیق دې مراد وي خبره دې مراد وي نو چاوي ویل کدا ما په هندستان کې ټوپ والي دي چاته سونه دی والي دي ډېر څه دی راځه دا غزو دا میدان بیا هغه ستا پته ولګي چې ست په زمره د علماو کې کو دا فقیر په زمره د علماو کې دی ان شاء الله څه خبره کو کنه کوسته د کلام د وجه نه ځان له خبره ده او کوته د علمي حیثیت او د تحقیق ته وجه نه نو تا د خبرې دلیل مرنه کومانه ته د نووي د شرح مهذب او د جمع جوامع د دې ټول حواله درکړه چې اهل ظاهر د اصحاب الفتوا نه لګي په زمره د علماو کې نه داخل نه راغلي نو دا مې تاول بیان کو د اتحاد بیان امام ابو حنیفه باندې دا جرح امام ابو حنیفه باندې دا جرح امام ابو حنیفه ځان لبا راغلي دي سترګې بری رڼا کو الحمدلله امام ابو حنیفه باندې په صحیح سند باندې سمح جرح تیر جارح غیر متعصب نه راغلي سبب بیان کړي مونږ ته څوک ثابت کی ګوره قیدونه ته سوچ کوي ول قیدونه بچ نه لګي خو کار بری خرابيږي معصوم په امام ابو حنیفه باندې سمح جرح چې سند صحیحه سره د جارح غیر متعصب نه سره د دینه چې جرح مفسر راغلی ما ته یو ثابت کا زبطاله 1 لک روپیا درکم خو چې درې شرایط یو شرط دا چې سند صحیحه د جرح راشي تبه ما ته د خطیب جرح کې چې داغي د ټکی ردونه زاهد محمد ابن حسن الکوثری کړی دی دا به ته وي والله وي هغه او بګیره په دې کړی دی ابن ویلی دا چې کوم د ظالم دی اصلي خبره دا غیر پر خو دې چې نوم یې ګوري محمد ابن بیا وی دا زاهد خیر دی د پلاد نوم دی خو ما اصل کې حذف کړی دی اصل نوم یې دا محمد ابن زاهد ابن حسن الکوثری ما ودا علم دی شغله وکینو محمد ابن حسن الکوثری نو ما د زاهد الکوثری نه دی ورېدل او تاسو خامخا امام تبتزانی او شریف جرجانی او عبدالقاهر جرجانی نه تیاتیا کو تاسو میزه د مزیم دوی ته پاتانه ده نو